الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. محترم مسلمانان ورونو چې کوم آیت شریفه ما ولست تاسو په خدمت کې دوه آیتونه ولستل. ایو آیت شریفه کې الله پاک مؤمنانو ته یو خطاب کوي او مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو ملګرتیا او دوستانه او مجلس کې چې چا سره کېنئ نو هغه خلکو سره ناسته پاسته هغه خلکو سره ملګرتیا چې هغه دیندار وي، هغه رښتیني خلک وي. نو دې کې د دې حکم ورکوي چې د رښتینو خلکو سره کېنئ او پاسئ دوی سره شئ. بل آیات کې الله پاک د هغه ملګرو د هغه مجلس نه منع فرمایي چې کم انسانان ستا د دین پورې ټوکې کوي او ستا د دین او د شعائر الله پورې ټوکې او مسخرې کوي. نو د دغه خلکو سره د دوستانې نه او د ملګرتیا نه الله منع فرمایلی ده. قرآن مجید یو داسې کتاب دی، یو داسې احکام راوړي چې هغه د امت دپاره سراسر هدایت دی. د دنیا او د آخرت فایدې الله دې کې ایښې دي، خو که چېرې امت او مسلمان په دغه قرآن باندې په صحیح معنو کې عمل وکړي نو دنیا به هم ښایسته وي او آخرت به هم ښایسته وي. او که چېرې په دغه قرآن او په دغه شریعت عمل ونه کړي او د شیطان چې ورته کومه لاره ښیي او دغه رنګې چې دی ورته کومه طریقه ښیي په هغې لار باندې روان شي نو دنیا کې هم ناکامه او آخرت کې هم ناکامه. اوس به هغه خلک د هغه خلکو مثال به ووایو د کومو خلکو د وجې چې انسان د جهنم په لاره باندې ځي، د جهنم ته ځي، نو الله د دې نه منع فرمایله. وجه دا ده چې هغه پخپله هم بېلارې دی، هغه پخپله هم په دین نه چلیږي، هغه کې خپله هم ایمان نشته. نو چې ته ملګری جوړې او ته ورسره ملګرتیا کې او یا داسې مجلس کې د هغه سره کښېنې نو کوشش به یې دا وي چې هغه تا د ځان په شان په تا به هم محنت کوي، تا به هم دین ته نه پرېږدي، غلط کار کو پخپله کوي نو تا به پې هم راړئ. نو الله د غلطو مجلسونو نه او د غلطو ملګرو نه منع فرمایلی ده او د غلطو خلکو سره د دوستانې کولو نه هم الله منع فرمایله چې کومو خلکو کې ایمان نشته نو دغه خلکو سره الله وایي دوستانې هم مه ساتئ. ولې یهودو او منافقینو به کول هم داسې چې د مسلمانانو سره به دوستانه ساتله او بیا چې کله یهودو دوکه وکړله د رسول الله سره نو یو صحابي پاڅېده وایي زمونږ د آینده دپاره بایکاټ دی د یهودو سره، موږ په دې سره لین دین نه کوو، موږ به دې سره ملګرتیا نه ساتو. نو عبدالله ابن ابی منافقو
دنه ایمان نه و خو ظاهرا یې ځان مسلمان ښکاره کړو هغه وایي نه دا ته څه وایي دا خو زمونږ دپاره ښه دي سواله معاشي نظام زمونږ غلط شي او دغه رنګې د مال کمی راشي د پیسو کمی راشي نو دا یوه ډله داسې شته چې دوی سره به تعلقات ساتو نو د دوی زمونږ ورته ضرورت راځي د دې د وجې به چې دی نو موږ دوی سره دوستانه ساتو او زړه کې به زړه کې به دا خبره وه که چېرې سبا له خو مسلمانان لږ دي مسلمانان کمزوري دي دوی سره معاشي پیسې دا هم کمې دي او دغه رنګې وسلې او اسلحې هم کمې دي نو که چېرې لږونته کې مسلمان دی او دا کفار پې ضرور شو نو موږ به ډله څه کو چینج به کو موږ به واوړو هغوی طرف ته نو هغوی سره خو به زموږ د مخکې نه روابطې وي د مخکې نه به لینډ سیټ وي نو بس موږ به هغوی سره شو او که چېرې دې خوا اسلام ته قوت میلاو شو اسلام ښه شو نو دواړه ډلې دې خوا هم پیدې دي او خوا هم پیدې دي نو الله آیاتونه نازل کړه او ویې فرمایل چې نه چې کوم کس ستا د اسلام او ستا د دین دشمن دی د سره به دوستانه او ملګرتیا نه ساتي بیا په حدیثو کې د هغه ملګرو د هغه مجالسو مثالونه هم ورکړل چې د کومو خلکو د وجې انسان بیلارې کېږي د کومو خلکو د وجې انسان د نیکو اعمالو نه پاتې کېږي نو د هغه ملګري نه هم وفرمایله چې د سره هم کښېنه او پاسمه او بیا حدیث شریف کې د دې مثال ورکوي او مثال څه ورکوي چې د بد مجلس او د بد ملګري مثال په شان د لوهار د بټۍ دی د لوهار کم کس چې لیوار سره کینی نو کیدای شي بسر کې راوالوځي کپړې وسوځي او یا دغه رنګې چې دل لږ ساعت ځکه خو پکې لګولې وي او سکارې وي او توکلې وي نو چې هغه تاوي نو د هغې نه لوګي راوځي نو سترګې به دې خرابې شي کپړې به دې وسوځي بیا حدیث کې دا د دې تفصیل کې دا راغلی دي وایي که تا ته هېڅ نقصان ونه در رسېږي وایي که چېرې تا ته څه نقصان ونه در رسېده وایي دومره نقصان خو دې وشه چې 5-6 منټه دی د لوګو په ځای کې تېر کړه ځکه چې لوهار بټۍ والا سټایل نه لګوي چې دې کې به دوړه نه وي او په دې کې به لوګي نه وي هغې کې به خامخا وي وایي د بد ملګري او د بد مجلس مثال هم دغه شانتې دی که چېرې ته وایې چې زه به خپل لمونځ کوم او دی که نه کوي نو نه دې کوي که چېرې ته وایې زه به خپل اعمال کوم او زما ملګري او زما ناسته پاسته دې داسې چا سره وي چې هغه جومات نه پېژني هغه اخلاق نه پېژني هغه ښکلی کردار نه پېژني او هغه چې دی نو داسې عادت او داسې خویونو والا وي نو که یو ورځ نه وي که دویمه ورځ نه وي نو هفته پس به تا باندې د دې مجلس داسې اثر کېږي رو تا کې به تبدیلي راځي آخر کې به ته م وایې چې راکړه یو سګرټ به پکې زه هم وڅښم هله چې زه به هم پکې چې دی نو دا وکړمه ته داسې ستا داسې عادت او خوی دي نو زه به هم پکې لږ دغه شم که نه یا د مونځ ټایم راغی نو لومبې کې ته لږ ښه وې تکړه وې نو ته به ترې راپاڅېدې مونځ له به رالې آخر کې د مجلس در باندې دومره اثر وشو که د مونځ نه چې د مونځونو ټایم ځي نو ستا په زړه باندې یو آواز هم نه راځي چې مؤذن د اذان آواز ووایي او مسجد ته تله پکار دا ټولې خبرې دا د بد مجلس اثرات دي حدیثو کې ویلي دي چې بدو مجلسونو کې مه کښېنئ د دې اثرات به په تاسو باندې کېږي او هغه به څه کېږي چې تاسو به رو د هغه بد مجلس نه اثر اخلئ یو موقع به داسې راشي چې تاسو به بیا د دې سمې لارې ته نه راځئ او بیا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله مسلمان بنده د یوه ګناه وکړي او د په دې پښیمانه نه شو د دې نه توبه ونه باسله او ګناه یې وکړله او پرېښوده نو حدیثو کې راځي د ده په زړه باندې یو تور ټاکې ولګي رز به پس بله وکړي دې توبه نه وباسي چې او زه به غلطه یم زه ګناهګار یم ما له خو پکار دا دي چې زه توبه د دې ګناهونو نه وباسم او ژوند مې ختم شو ختمیږي مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي ناڅاپي مرګ راشي نو چې کم از کم ګناهونه خو راته الله بخلي وي نو الله وایي داسې تاسو توبه وباسي هر وخت نو چې بله ورځ دی بیا ګناه وکړي نو حدیث شریف کې راځي په دې زړه باندې بل تور ټاکې ولګي نو چې داسې ورپسې ورځې ځي یو ګناه کوي یو ګناه کوي او زړه باندې تور ټاکې لګي آخر کې دا زړه د ګناهونو د وجې تک تور شي چې کله تک تور شي نو الله وایي بس بیا
دی بیا ډېرې خبرې کوه، دی بیا د پلار اوري او نه د مور اوري، نو د هېڅ چا هم نه اوري، خپله خوښه او خپل خواهش کوي. او بیا دی نه اسلام ته راځي نه دین ته راځي، ولې د دننه زړه هغه تور شوی دی. او حدیث کې راځي زړونو ته زنګ لګي، زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته د اوبو په لګېدو سره زنګ لګي. صحابه تپوس یې وکړو یا رسول الله دې زړونو ته زنګ ولګي نو د صفایۍ څه طریقه ده؟ وایي د الله ذکر، د الله ذکر. چې کوم انسان د الله ذکر کوي او دغه رنګې په ګناهونو باندې توبه وباسي، نو که ګناه دا خو اړو دنیا کې څوک شته نه چې هغه دا ووایي چې یاره زه خو زما نه ګناه نه کېږي او زه ډېر نیک یم او زه مونځګزاره یم او زما نه غلطي نه کېږي او ماشاءالله بس زما هر څه ټیک ټاک روان دي او بس زه ښه سړی یم. نه، خامخا کمې کوتاهۍ د انسان نه کېږي، کله به صغیره ګناه کېږي، کله به کبیره کېږي، خو هغې پسې وروستو الله د هغې د ازالې او د ختمېدلو یو څیز دی چې هغې ته توبه ویلی شي. نو پکار دا دی چې څه وکړي انسان په خپلو ګناهونو توبه وباسي. نو خبره مې دا کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بار بار ګناه کېږي، بار بار ګناه کوي او توبه نه وباسي، نو یو موقع داسې راشي چې د مسلمان دا زړه د ګناهونو د وجې تور شي، نو بیا د په مونځ کې چې کوم شوق خوند دی هغه دته نه حاصلېږي، بیا په دین کې چې کومه مزه ده هغه دته نه حاصلېږي. خبره به دا ده چې وایو دا چې زمونږ زړونه دې صفا وي نو د الله په حضور کې به توبه وباسو. نو خبره به د مجلس او د نیک ملګري کوله چې کوشش به دا کوو چې هغه چا سره به ناسته پاسته، هغه چا سره ملګرتیا چې هغه د وجې که زما دا خیال نه وي چې زه په ګناه کوم چې هغه زما داسې ملګري وي او داسې مجلس ته ځم چې هغه راته وایي چې کاکا ته خو په غلط دی داسې کوي، داسې خلکو سره مې ناسته پاسته وي که چېرې زما مطلب دنیاوي کارونه دي د مونځ ټایم راته پته نه لګي نو چې زما ملګری داسې وي چې دا ته څه کوې او لاس نیولی مې مسجد ته راولي. نو حدیث کې الله فرمایي داسې خلکو سره دوستانې ساتئ، د داسې خلکو سره کینې وپاسئ چې د داسې خلکو د وجې تاسو ته آخرت یاد شي. چې کوم آیت شریفه مې لوستې وو الله پاک وفرمایل یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، وی اے ایمان والو. نو د هر چا د پاره د ټولو نه اولنی څیز هغه ایمان دی. او مخکې څو څو پیرې مونږ ویلیم دي چې ایمان څه ته ویلی شي؟ د زړه تصدیق او د ژبې اقرار ته ویلی شي چې آخرت دی، قیامت دی، قرآن دی، پیغمبر دی، فرشتي دي، قبر دی، حشر دی، دا ټول یې د زړه نه منل او دغه رنګې چې دی نو په دې باندې چې دی نو د ژبې اقرار کولو نو دې ته ایمان ویلی شي. نو الله لومبی مطالبه د بندګانو نه کوي چې ور ایمان راړي، بیا وروسته چې کله د ایمان راړو نو دې مسلمانانو ته د شریعت احکام راجع کېږي، د شریعت احکام ورپسې کېږي. نو الله رب العزت ورته فرمایي وی یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، و ای ایمان والو د رښتینو خلکو سره شئ، د رښتینو د نیکانو خلکو سره شئ. ما ویلو چې د موضوع زمونږ دا ده چې دوه خبرې دي، د چا سره ناسته پاسته او کم مجلس ته لاړ شو او د چا سره ناسته پاسته او د کم مجلس ته مونږ ځان وساتو، دوه خبرې وي. نو هغه مې درته ذکر کړل چې داسې ملګري دي وي، داسې د چا سره ناسته پاسته وي چې د هغې د وجې تا نه د دین کار پاتې کېږي، تا نه د اعمال پاتې کېږي، تا نه د خپل مور پلار خدمت پاتې کېږي، بله اعمال داسې دي چې د هغه مجلس او د ملګرو د وجې ته صحیح لاره باندې نه ځي. نو الله د دې نه منع وفرمایله چې داسې مه کوئ. او بیا بل آیت شریفه کې چې الله وایي د رښتینو خلکو سره کینې وپاسئ، نو هغه خلک دي مثال حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، وایي د نیک ملګري او د نیک مجلس مثال په شان د عطر فروش دی چې څوک عطر خرڅوي، وایي د هغه دکان ته چې لاړ شي وایي رنګارنګ خوشبویه به در باندې لګي، او بیا به هغه څه کوي چې هلته کې لاړ شي نو د عطر دکان والا دایي داسې هغې کوي داسې چې دا سړی عطر واخلي، نو رنګارنګ عطر والا راخلي، کله ته دا ټیسټ کوه، کله په یو لګوي کله بل لګوي چې دی یو شیشه واخلي. نو چې هلته لاړ شي نو یو خو دا چې کیدای شي هغه ته ځان له واخلي، ځکه هسې څوک خو نه ځي، بل چې که ته ځان له وانه اخلي نو هغه به څه وکړي، بل څوک به اخلي نو تا له به هم لګوي چې راشه تم بوی کا.
او که دغه ونه شي نو یې کم از کم یو 3-4-5 منټه دې د خوشبویۍ په ځای کې تېر کړه. نو د نیک مجلس مثال هم دغه شانتې دی چې داسې خلکو سرناستې پاسته وي چې هغه نیکان وي، هغوی به تاله د دنیا څه کوي چې دا کار پکار دی، دې نه منع فرمایلې ده، دغه کار مه کوه، دغه مه کوه، مونځ کې دا فایدې دي، ذکر کې دا فایدې دي، دغه رنګې د بچو تربیت پکار دی. هغه کارونو له به تاله مخې ته کوي چې هغه ضروري وي، او د هغه کارونو له به تاله مخې ته کوي چې هغوی کې ستا د آخرت فایده وي. او دغه رنګې پخپله به هم په سمه لاره باندې چلیږي، پخپله به هم په نیغه لاره چلیږي، او کوشش به دا کوي چې یو کس مثال کې طور پر یو کس دیندار وي، هغه مزګزار وي، یو مجلس شروع دی، دې کې مؤذن آواز وکړ د اذان او نیک مجلس شروع دی یا یو بلګری نیک دی، نو هغه به ورته داسې کار دی زمونږ دا خبرې زمونږ دا کار دا بیا هم کېږي، راځئ چې جومات ته ځو. نو یو کس به ټول ځان سره را روان کړي. نو د نیک مجلس هم دغه مثال دی. نو خبره دا کوي وایي که وانخلې او مطلب چې دی نو دکاندار د عطر ونه لګولو هم بیا هم 5-6 منټه دې د خوشبویۍ په ځای کې تېر کړو. نو که نیک مجلس کې ناست یې که هېڅ دې زده نه کړل، هېڅ دې وانهرېدل، نو کم از کم داسې مجلس او داسې ملګري سره ناست چې کم از کم د ګناه به خو کار خو در باندې ونه کړه که نه، د ګناه والا خبرې خو درته ونه کړله که نه. نو کوشش به د دې دا کوو چې د هغه خلکو سره به ملګرتیا او دوستانه نه ساتو چې هغه صرف او صرف د دنیا خبرې کوي، پټۍ به څنګه خلو، دوبۍ ته به څنګه ځي او پیسې به څنګه ګټو، او دغه رنګې طریقې به څنګه زده کوو چې د پیسو د ګټلو. نو د هغه ملګرو نه ځان مخکې جمعه کې موږ ویلو چې د قرآن فیصله ده چې قرآن وایي چې دنیا آخرت در کومه، خو ای بنده ته په دې عمل وکړه. موږ تاسو وینو چې کوم کس په قرآن باندې عمل کوي الله دنیا ورپسې بوځي، او چې کوم د قرآن او د شریعت نه لرې وي نو هغه د سهار نه ماښامه پورې منډې وایي او بیا هم شل نه کړه. او ګوره دې ته کامیابي نه وایو چې ورګه یو کس دینداره دی په قرآن او په شریعت عمل کوي او د سره ګاډۍ نشته او د خو بنګله نشته. اصل کامیابي هغه د زړه سکینه ده چې د انسان زړه مطمئن وي او بیغمه ماښام چې د نو خو په سور کې آرام وکړي، نه پرې ټینشن وي نه پریشاني وي. او دغه رنګې الله رب العزت د هغه تقدیر کې چې څه رزق لیکلی دی هغه له ښه په ښکلې ورکوي. اصل څیز د زندګي هم دغه ده، خو د یو کس سره ډېرې پیسې دي خو چې هغه ته پریشاني ده نو بیا دا خوند نه کوي. نو خبره مې دا کوله چې الله رب العزت د ټولو نه اوله مطالبه د ایمان کوي، بیا ورپسې ټول مسلمانانو ته یو عام خطاب کوي چې تاسو څو کوئ د دیندارو خلکو سره کینې پاسې چې تاسو که خیال نه وي نو د هغې د وجې به تاسو ته آخرت یادېږي، قبر به درته یادېږي، قرآن تلاوت ته به مو زړه کېږي چې ملګری دې تلاوت کوي نو خپله به دې زړه کېږي. خو چې داسې ملګري دې وي چې هغه مسجد ته نه ځي، هغه جماعت ته نه ځي، هغه مونځ نه کوي، نو ته به خامخا یو ورځ به ځان را جدا کړي، په دویمه ورځ به را جدا کړي، نو په درېیمه ورځ به هغه سره لاړ شي. نو کوشش به دې دا کوو د خپل ځان هم د خپلو ماشومانو به هم صحیح نگراني کوو. دا د مور پلار ذمه داري ده چې دی به د خپل اولاد صحیح تربیت کوي. نو الغیر معاشره کې به امن و امان او سکون وي. که چېرې موږ مور او پلار او والدین د دې خیال نه ساتو او موږ وایو زموږ ذمه داري بس دی له ډوډۍ ګټل دي او پیسې ډېرې جمع کول دي او هغوی ته دین نه ښو، د هغوی ټایم په ټایم تپوس نه کوو چې دا ته ولې ناوخته رالې، ته جومات کې ولې نه وې، مونځ دې ولې نه دی کړی، ته سهار ولې نه پاسې. نو چې یو کس مثال کې طور پر خبره درته دا وکړمه چې یو کس په کور کې بېلمازه پروت وي او هغه پاسي نه، په دغه کور کې به څه برکت راشي. موږ به د برکت په تمه یو، موږ به د خوشحالۍ په تمه یو، او وس مو دا نه کېږي چې خپل بچي هغه مسجد ته راولو. نو کوشش به دې دا کوو که غواړو دا چې یاره زموږ کور کې د برکت وي، زموږ کور کې د امن و امان وي. نو لومبی خطاب الله د امت چې کم فرض کړی دی هغه مونځ دی. نو خپل بچي په خپله هم او د هغې دپاره ضروري څیز هغه پلار دی چې پلار مسجد ته راځي سهار وختي پاسي نو ماشومان به هم پاسي. او که چېرې پلار مسجد ته نه راځي مجال نشي پیدا کېدی چې ماشوم دې په خپله راپاسي او هغه دې چې دې مسجد ته راشي. نو علما فرمایي که چېرې وایو دا چې زمونږ دا بچي دې دینداره شي او نیکان دې شي نو مور او پلار او والدین دواړه دی به د خپلو بچو ته ماډل جوړ شي
نو بچي به دې ته ګوري نو بیا به په سمه لار رواني نو که پلار په خپله باندې مثال کې